الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. درود شریف اللهم صل على جماعة الرحمن ومحترم اساتذه کرام و مشران و کشران و طلبه کرام، وقت ډیر ناقص ته موږ نه دی کړی او ډیر ملګري چې د هغوی نه باندې بیان هم دي او کورونه چې هم لري دي. خدای دې داسې په اسانه موږ ته نه ملو شوی دا نه چې موږ یو ځای ناست یو سحر راشو څوک قرآن وایي څوک علم کوي څوک قاعده وایي، یعنې د هر چا تعلق د دین سره وي. دا داسې نه دا موږ او تاسو چې نن د کور نه راشو کېنو ابتدا کې داسې نه د دې دین د رسول دپاره صحابو خپلې وینې مبارکې پرې کړې، جدوجهد یې کړی دی، شهادتونه یې ورکړي، خپلې وینې مبارکې پرې کړې، خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل خواهشات هغې ذبح کړي دي، خپل تمناګانې هغې پرېښې دي، خپلې بیبیانې خپل اولاد هغې قربان کړی دی. دا دین موږ او تاسو ته راغلی دی. دا دین باندې چې دی خپل حیا عزت زموږ مشرانو قربان کړي. انسان ته د خپل ځان نه خوښ هېڅ نه وي. دا خپل ځان هم چې دی زموږ مشرانو په دې دین باندې قربان کړی. نو چې موږ ته هر څه په تیاره ګلو راشو، استاد ناست دی وکړو. داسې وخت یو روایت کې یو صحابي خپله واقع لیکي، ویل چې کله مسلمان شو موړو کې هلک وم، مدینې منورې نه ډېره فاصله کې خو هلته به کله کله قافلې تېرېدې د تجارت والا. وی زه به هر سهار ووتم، په ګېټو مزل به مې وکړو، هغه لار ته به ووتم، هلته به ناست وو. راپاسې د وخت خواږې خوا مې وکتل چې کومه قافله راشي. قافله چې به راغله زه ورته ډېر په عاجزۍ سره ورته مخې ته ولاړ وم. ونې بوټې نه وې، ټوله صحرا، لوږې خلک، کله به غرمه شوه کله به مازدیګر شو. چې کومه قافله به راغله ما به ورته عرض وکړو که تاسو کې نبي علیه السلام څه څوک میلاو شوي او کوم آیات یې زده کړي هغه ماته وښایو. هغې کې به چې دی بعض وویل چې موږ ورغلي وو دا آیت نازل شوی دا آیت دی، هغه به چې دی ماته وښودو او زه به په خوشحالۍ را روان وم. کله به داسې وخت راغله زه به ټوله ورځ په دغه لار کې ناست وم. د سعودي لمر انتهایي تیز دی، ونې بوټي نشته دی. وایي زه به لمر وسوځېدلم، تنده به راته وه، هېڅ به راسره وو. په دې شوق به ولاړ وم چې یاره څوک به راشي او یو آیات به راته وښایي چې هغه زه یې زده کړم. نو دومره سختو باندې هغوی قرآن زده کوو. نن موږ او تاسو د کور نه راوځو، مدرسه کې راته داسې ماحول وي چې د ګرمۍ کې د ګرمۍ سهولت، په ژمي کې د ژمي سهولت، کپړې بیزار، هر یو شي برابر، د کور حالات برابر. د هغې باوجود چې موږ هغه رنګې محنت نه کوو چې څنګه محنت کول غواړي. نو زما خوږو طلبه کرامو، دې دین دپاره د دواړو جهانو سردار خپله مینه مبارکه پرې کړې، خپلې لوریانې طلاقې شوې دي.
خپل چې زخمی شوی دی حتی تر دې چې خپل کور یې پرېښی دی هغه علاقې پرېښې ده په کومه علاقه کې چې د هغه بچپن تېر شوی او پیدایش یې پکې شوی صرف د دې دین دپاره او صحابه چې به ایمان راوړو هغوی باندې مختلف تکلیفونه هغه ورته نازل شو هغوی وروسته نه شو هغه محنت کې جاري او ساري وساتو د هغې محنت نتیجه دا ده چې نن من په هره محله کې مسجد مدرسه په هر کور کې موجود ده الحمدلله نو دا دین معمولي شی نه دی دا ډېر په تکلیف مونږ ته راغلی دی د دې قدر د خپل رب شکریا ده که کوم اساتذې هغوی د خپل رب د شکریا ډېره سراسر واسطه مې دین سره شته دی کوم طلبه کرام دي هغوی په دې شکر وباسي چې دین سره زما نسبت شته دی یوسف علیه السلام چې کله خرڅېدو بولی لګېده لوی لوی تاجران وزیران چا سونی چاندیانې اشرفي پیسې هر یو شي راغونډ کړی چې یوسف علیه السلام دا به چې دی موږ اخلو هغې کې یو بوډۍ زنانه وه هغې څه پیسې سم نه و کور کې مالوچ راغونډ کړل هغه هم په دغه لیست کې شامله ده خلکو ورته وویل چې لوی لوی خلک راغلي ډېرې پیسې راوړي او صرف معلوم راوړل په دې خو هغه ویل زه صرف په دې لیست کې ځان شاملوم چې سبا د قیامت پر ورځ زه په دې کې شامله شم چې ما په دې بورې کې حساب ایستل محترم څه ناڅه نسبت زموږ او ستاسو دین سره دا زموږ لپاره دنیا او آخرت لپاره کافي ده او څومره طلبه دي امتحان شو امتحان چې دې کې د انسان عزت اهانت یعنی کم کمې زیاتې هغه مخې ته راشي انسان ته پته ولګي چې یاره کماله د خواري موره کړې وه کېدای شي زما کوم څه پوزیشن وي نمبر یې نږدې راغلی بغیر محنته هېڅ نه کېږي انشاءالله دا دنیا دا زندگی دا امتحانات و راځي دې لپاره چې دی آینده کوم امتحانات وي کوم کمې وي مخکې چې هغه ورته مخکې نه وباسو او دغه رنګې ټایم ختم دی وخت ناظر دی انشاءالله سبا به چھوټي وي او اتوار به پیر پر ورځ او واپس دپیره راځئ د حفظ ناظرې والا هغوی به چې دی د اتوار په ماښام مونځ ده چې دلته ځان رارسوئ سبا چھوټي ده اتوار په ورځ چھوټي ده پیر د سهار نه وه خپل کلاسونه هماغه رنګې معمول سره لګېږي درود شریف وایي چې دعا اللهم صل علی اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم پروردگار عالم اپنے عمل کا تعالیٰ کرنا اے رب علیہ مبارک مختلو استاد حبیب مدح بیان پروردگار عالم استاد پاک کلام تلاوت واړو واړو ماشومانان ناس دی رب چې په هغوی باندې د ګناه هغه اصلاح نه دی شوی په هغه وړو ټولو باندې هغوی ته د حبیب ارشادات ولوستل هغوی په دې وړو ژبو باندې د پاک کلام تلاوت وکړ پروردګار عالمه په دې محفل کې هغوی د وخت نه موجود پروردګار عالمه د دوی په واسطه او وسیله سره موږ ګناهونه خطاګانې معاف سم چې وویل سم چې واورېد الله په دې باندې ټول سره عمل کولو توفیق رانصیب پروردګار عالمه دا ماشومان قبول د دوی دا محنت سعی قبول حفاظ عالمان مفتیان عالمان و عملت جوړ پروردګار عالمه د دوی کورونه روښانه وګرځوي د دوی په وجه د دوی والدین د دوی ورونو د دوی مشران د دوی خاندان په هغې باندې برکتونه واچوي
د دوی په وجه باندې د دوی مشرانو د رزق حلال خلاصه په اساسیات راوړل. پروردګار عالم دا واړه زمونږ دپاره د والدینو دپاره اساتذه کرامو دپاره د جنت د تګ ذریعه جوړه کړي، د جهنم د اور نه زمونږ ټولو دپاره د نجات ذریعه جوړه کړي. کریم مولا زمونږ دعاګانې قبولې کړي، زمونږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي. پروردګار عالم دې کې به داسې کسان ناست چې د هغوی به مشکلات وي، ضروریات به وي، حاجات به وي. رب د هغوی د زړونو نه په قبر هغه حاجات مشکلات یې حل. پروردګار عالم اساتذه کرام دې ربه خپل ځانونه ستا دین لپاره وقف کړي دي. کریم مولا ته د دوی کارونه ضروریات په خپله پوره کړي. پروردګار عالم حلال رزق فراخ ورکړي، مال جان اولاد کې برکتونه واچوي. رب کریمه دوی د مور د اولادو د تربیت غم کوي، د دوی د اولاد د تربیت غم تاسو پروردګار عالم دا مدرسه قبول کړي، دا اساتذه چې کوم محنت کوي دا قبول، دا طلبات قبول. پروردګار عالم دې مدرسې باندې د قبولیت هواګانې وچلې. رب کریمه تعمیر نشته دی ربه، ډېر مشکلات کې په اوړي کې ګرمي، په ژمي کې یخني. پروردګار عالم داسې وسایل جوړ کړي چې دا تعمیر کړي ربه او دا مشکلات ختم شي. پروردګار عالم دا مشکلات هم ختم. رب کریمه دا ماشومان زمونږ د والدینو دپاره، رب کریمه د هغوی دپاره د شفاعت ذریعه جوړه کړي. د دې ثوابونه زمونږ والدینو سره د اساتذه کرامو چې څوک مشران والدین څوک هم وفات شوي هغه د دوی اجرونه هغوی ته هم وررسي. پروردګار عالم څومره استادان هم ربه د هغوی زندګۍ کې برکتونه واچوي. څوک وفات شوي رب کریمه قبر منور وګرځوي. پروردګار عالم څوک بیماران وي هغوی له شفا ورکړي، د چا په کورونو کې بیماریان وي هغوی له شفا ورکړي. پروردګار عالم هغه چې نیک عمله او صالحه وي رب څومره دعاګانې وکړي هغه قبول کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.